سم د ما ډېرې ښځې لیدلې چې خپل خاوندانو ته دلو دوس ورته وایي داسې ورته وایي وجه څه وه هغه وخت دا خاوند ډېر ښه سړی و چې تاله یې دا لاسونه ډک ډک نیولي وو ستا کور ته را روان و پروټونه حرامې مردارې نه کتلې او تاله یې په مینه بازار او ګوجو خان کې به یې دله شاپینګ کوو خو اوس غریب د لاد و باد ووته په خبره باندې ورسېدې نو ته وشو بس ځکه درته یم چې ګزاره کوئ په ځان پوهېږئ ښه په خبره باندې ورسېدې نو چې ګزاره دې کوله او بیا د باندې فقیري راله نو بیا د بیبي به در سره وخت تېروي که نه دا وخت سره دې له پېستې او بادام مې راوړلې او بیا در سره وروسته په جیب کې کیڼلو چغې والې بس بیا به له پکونه لتې درکوي مړه ته اوس وځه په خبره باندې ورسېدې نو دا اوس واوره باچا نیک دی نو بیبي هم نیکه ده خدای دې مونږ ټوله دې مجلس ته چې دا کوم خلک وروڼه بایګان او مریدان راغلي دي خدای دې وله نیکې بیبیانې ټولو له ورکړي چې په غم او په ښادۍ کې او په خوشحالۍ کې او په فقر او پاکۍ کې او په مالدارۍ کې د سره وخت تېری خدای ته موږ ټولو ته داسې نصیب وفرمایي نو خبره نه دې پورې کوله فرمایي بیبي ورته وایي ای عمر عبدالعزیزه ستا ما چې څه خبره کې کم شرط ما باندې لګې زه ستا هر یو خبرې ته تیار یم زما حق نشي ادا کولی لہذا خیال دا دے چې مالا طلاق مرا کوا غورخا طلاق مرا کا وشه دوه نیم کاله تیر شو عمر عبدالعزیز وفات شو چې وفات شو نو فرمای چاته تا بیبی نه تاسو کو دا راته و چې ستادي بیبي په دې بچای کې څنګه ستا سره وخت تیر کړي مو چې لګ نوکر ګوټه شي کنه په ځان قسم دی نه پويږي او هغه بچایان تیر شوي دي خبره باندې ورسېده ورته وایي بیبي ورته وایي خپل رشتہ دارو ته وایي خپل خویندو ته وایي کله چې عمر عبدالعزیز ته باچایي میلاو شوله رب العالمین وله باچایي ورکړله د لومبنۍ ورځې نه واخله تر نن د دوه نیمو کالو پورې عمر عبدالعزیز ما ته رانږدې شوی نه دی او وخت ورسره تېری وخت ورسره تېری کو نه تېری دا نه چې ته خو زما حق نه ادا کې